أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورة نساء پارا نمبر 4 رکو نمبر 2 آیات نمبر 13 14 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلې کېږي. الله جل جلاله فرمایي تلک حدود الله، دا مخکې چې د میراث کوم اقسام او میراث کوم خبره ذکر شوله، د وارث کوم خبره ذکر شوله او د وصیت چې کم ذکر وشلو، الله وی دا ټول د الله پاک د طرف حدونه دي. ومن یطع الله ورسوله، چا د الله او د الله د رسول چې دی نو هغه اطاعت وکړو، یدخله جنات تجري من تحتها الانهار، داخل به کړي الله پاک هغه باغونو ته چې بهیږي به د هغې نه لاندې ولې نهرونه، خالدین فیها، همیشه به په هغې کې. اوس په طور د تکمیلې سره مخکې چې نو هغه د میراث دغه تفصیل تیر شولو، نو په طور د تکمیلې یو خبره عرض کوم. 15 زونه داسې دي چې په هغې کې سړی د میراث نه چې دی نو هغه محرومه کېږي. 15 سببونه داسې دي چې کله د هغه په وارث کې ومنتلی شولو، نو بیا به دغه وارث چې نو هغه دی د میراث نه محروم وي، نه ته به میراث نه چې دی نو هغه صحیح څه نه میلایږي. نمبر 1 اختلاف الدین، کله چې د وارث او د مورث د دې په منځ کې چې دی نو هغه د اختلاف الدینو، یعنی پلار چې دی نو هغه اوس د پلار نه میراث وړلی کېدو، پلار چې دی نو هغه مسلمانو، زوی چې دی نو هغه کافرو العیاذ بالله، زوی چې دی نو هغه مسلمانو، پلار چې دی نو هغه کافرو، نو اوس په دې صورت کې دوی د یو بل نه چې دی نو هغه میراث نشي وړلی. ځکه الله پیغمبر حدیث مبارکه مفهوم دی لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، او کما قال علیه السلام، مسلمان د کافر او کافر چې نو هغه د مسلمان وارث چې نو هغه نشي جوړېدی. دویم سبب اختلاف الدارین، چې کله د دې دواړو ملکونه چې دی نو هغه جدا ولو، یو په دارالحرب کې پاتې کېدلو او بل په دارالاسلام کې پاتې کېدلو، نو په دغه وخت کې هم بیا دوی د یو بل وارث چې دی نو هغه نشي جوړېدی. مثال په طور کې زوی چې دی نو هغه په دارالکفر کې پاتې کېدو، دارالکفر کې پاتې کېدو، او زوی پلار چې دی نو هغه په دارالاسلام کې پاتې کېدلو. نو اوس دلته که پلار مړ شو نو زوی مړ شو، نو پلار دوی د یو بل وارثان چې دی نو هغه نشي جوړېدی. اوس آیا دا چې دارالاسلام او دارالکفر چې دی نو هغه تعریف څه دی؟ نو داسې چې وکتلی شي نو د هغې ډېر جامع تعریف د فقهاو ډېر شي چې دی نو هغه وضع ذکر کړي، خو د ټولو نه اسان فهم چې دی نو تعریف یې دا دی، وایي چې دارالاسلام هغې ته ویلی کېږي چې په هغې کې د الف نه واله تر یا پورې منو ان ټول اسلامي احکامات چې دی نو هغه جاری کېږي. نو دې شي ته ویلی کېږي، داسې ملک ته ویلی کېږي دارالاسلام، چې د منو ان په هغې کې د الف نه واله او تر یا پورې ټول حکمونه چې دی نو هغه د شریعت مطابق کېږي. نو په داسې طریقې چې وکتلی شي نو بیا مشکل د دارالاسلام په مخ د ځمکه، سوا چې دی نو هغه د افغانستان د مجاهدینو چې دی نو هغه د حکومت نه نور چې دی نو هغه بیا نه کېږي. دارالکفر، نو دارالکفر چې دی نو هغه ځای ته ویلی کېږي چې په هغې کې منو ان الف نه واله تر د یا پورې چې دی نو هغه د کفر وي، او دی په دې کفر کې هم دومره حد ته چې دی نو هغه رسېدلی چې مسلمانان چې دی نو هغه د خپل عبادت ته هم نه پرېږدي. مسلمانانو چې دی نو هغه زکات ادا کول ته نه پرېږدي، حج ته نه پرېږدي، روژې ته نه پرېږدي، مونځ ته نه پرېږدي، د مسلمانانو عبادتګاهونه جماعتونه هم جوړول نه ورکوي.
نو دې ته ویل کېږي دارالکفر. دا چې مو کتلی شي نو د تقریبا په مخ د ځمکه باندې داسې یو ملک نشته چې په هغې کې دی. اوس که هر ملک ته ځئ نو په هغې کې چې وکتلی شي نو په هغې کې مسلمانان هم مسلمانان خپل عبادتونه هم ادا کوي. د دوی عبادت خانې چې دی نو هغه هم دی. څه وخت کې چې نو هغه روس او چاینا کې چې نو هغه داسې ولو، خو اوس هغه روس او چاینا کې چې نو هغه هم مسلمانان د مسلمانانو آبادي د هغوی خپل عبادت طریقه په دې څه پابندي چې دی نو هغه نشتی. نو دغې طرف ته چې وکتلی شو تقریبا دا خبره هم ختمه ده. نو ځکه ویلی کېږي اختلاف الدارین چې دوی دواړه چې دی نو هغه د ملکونه یو بل نه بدلو نو بیا به په هم میراث دوی ته نه میلایږي. درېیم سبب چې دی نو هغه رق غلامیت دی. اوس یو سړی چې دی نو هغه غلام دی، زوی آزاد دی، زوی غلام دی، پلار چې دی نو هغه آزاد دی. نو اوس په دغه صورت کې چې نو هغه دی د هغه میراث چې نو هغه نشي وړلی. ولې؟ ځکه چې نو هغه دی کې دواړه آزاد کېدل چې دی نو هغه شرط دی. او دلته چې نو هغه غلامیت پکې رالو چې کله غلامیت پکې رالو نو دی اوس د هغه وارث نشي جوړېدلی. څلورم صورت چې دی نو هغه قتل دی. قاتل ته چې نو هغه میراث نشي میلای دی. برابر خبر ده که د پلار قاتل وي که د زوی قاتل وي که هر څوک، خو هر هغه سړی چې دته چا چې نو هغه د میراث نه حصه میلاویږي او د هغې کې تادیه وکړله او خپل د چا نه چې دته میراث میلاویده دغه مورث چې نو هغې مخکې قتل یې کړلو. اوس چې کله د قتل کړو نو دا سړی به د میراث نه محرومه کېږي، د هغه میراث کې به دته حصه چې دی نو هغه نه میلاویږي. د دې دپاره چې نو هغه دغه حصه نشتی. او پنځم سبب چې دی نو هغه د نبی اولاد کېدل دي. الله رب العزت چې څومره دنیا ته انبیا علیهم السلام را لیږلي دي نو د تمام انبیا علیهم السلام وارث چې نو هغه دنیا کې هېڅوک نشي جوړېدی د دنیا په شیزونو کې، مال کې، پټې کې، کور کې، جایداد کې. الله پیغمبران چې څومره هم دنیا ته راغلي د هغوی میراث چې نو هغه د مال نه پرېږدي. نبی رسول الله حدیث مبارک دی مونږه معاشر الانبیاء زمونږ د انبیا علیهم السلام چې کومه ډله ده نو مونږه څوک چې نو هغه د دنیا وارث چې نو هغه نه جوړو. بل حدیث مبارکه کې راځي چې د الله پیغمبر فرمایي د هغې مفهوم نه دی چې مونږه نه د چا وارث جوړېږو نه د چا چې نو هغه د چا نه میراث چې نو هغه یعنی نه زمونږ نه میراث چاته پاتې کېږي او نه مونږ ته چې نو هغه زمونږ چا نه پاتې کېږي. بل حدیث مبارکه کې چې نو هغه راځي د هغې مفهوم دا دی چې زه انبیا علیهم السلام نه چې کم څه مال پاتې شي دا چې نو هغه صدقه وي، بیت المال ته چې نو هغه به میلایږي. بیا په دې ځای کې چې نو هغه مشهور او چې نو هغه اختلافي قصه او خبره ذکر کړله کم چې د نن ورځې پورې چې نو هغه روافض شیعه چې نو هغه ذکر کوي قصې کوي وایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نو هغه د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حق نه دی ورکړی. دغه شانتي عمر رضی الله تعالی عنه، عثمان غنی رضی الله تعالی عنه دې ته کم چې غدیانو هغه باغ فیده کو چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نو هغه خپل ذات یو. بیا د دغې نه وروستو کله چې د الله پیغمبر وفات شو دنیا نه لاړو نو دوی د هغې مطالبه وکړله. نبی علیه السلام چې نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته دغه حدیث واورولو چې د الله پیغمبر چې کم مال پرېږدي نو دا د چې په دې کې د چا وراثت چې نو هغه نه چلېږي، دا ټول مال چې نو هغه به صدقه وي. هغه بیا منع شول. اوس هغوی په هغه وخت کې منع شوي دي، دوی د نن ورځې پورې چې دی نو هغې باندې صحابه چې دی نو هغه نه معاف کوي. هغې اسان ساده سمپل جواب چې دی نو هغه دا دی که تاسو دا وایم نو بیا خو صحیح ده. د ټولو نه وړاندنۍ خبره ده چې حضرت علی کرم الله وجهه کله چې د هغه په خپل دور خلافت رالو 15 کاله او 15 میاشتې د هغه چې دی نو هغه دور خلافت کړی دی نو د په خپل دور خلافت کې ولې دا نه اخیستو؟ شپږ میاشتې چې نو هغه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خلیفه چې دی نو هغه پاتې شو ولې نه اخیستو؟ خو د هغوی ته د خبره چې نو هغه معلومه وه. او تاسو چې یو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې دی نو هغه زوتوئ نو د ټولو نه مخکې خو د الله د پیغمبر د بیبیانو چې دی نو هغه حصه پکې نه و، د هغې ذکر ولې نه کوئ؟ نو دا صرف په فساد باندې چې دی نو هغه مبني دی، دی نه ماسوا پکې هېڅ حقیقت نشته. نو بهرحال نو پنځه صورتونه د هغه داسې دي چې که دا سببونه کله ونتلی شولو وارث کې نو دته به میراث چې نو هغه نه میلایږي. الله وی دا چې د الله پاک د طرف نه حدونه دي، دا د الله پاک چې نو هغه حدود دي، د دې نه چې نو هغه تجاوز به نه کوي. من یطع الله ورسوله چې د الله او د هغه د رسول اطاعت وکړو الله به جنت ته داخل کړي چې د هغې لاندې به نهرونه بهیږي. وذلک فوز العظیم. الله وی دا ډېره لویه کامیابي ده. لکه څنګه چې دې نه مخکې سورت ال عمران کې تیر شو من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظیما.
نو الله وایي دغه لویه کامیابي دغه ده. الله دې موږ ته هغه نصیب کړي. ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده، چا چې د الله او د الله د رسول چې دی نو هغه نافرماني وکړله، ويتعد حدوده او د حد نه چې نه نو هغه تیر وتل، الله دې د کم حدود بیان کړی دي دای کراس کړل، بیا د دغه نه ورستو الله وی یدخله نارا، الله به ورته داخل کی خالدن فیها، همیشه به پاغي کی. دل دی وځ نه هغه یو فرقه ده هغه ته لیکيږي معتزله او یو چې نه هغه خوارج دي. اوس معتزله او خوارجو دوی چې نه هغه دا خبره کوي چې په ګناه کبیره سره سړی چې نه هغه معتزله د ایمان نه خارجيږي، او کدا مخوارج وي د ګناه کبیره په ارتکاب سره سړی د ایمان نه خارجيږي او کفر ته چلی نو هغه داخليږي. او دلیل کې د آیات پیش کړي وي وګوره الله رب العزت هم ذکر کړي و مې یعص الله ورسوله، چا چې نافرمانی وکړو معصیت وکړو د الله او د الله د رسولو، و يتعد حدودهم او د حد نه چې نه هغه تجاوز وکړو، يدخله الله به داخل کې هغه لره نارن اور ته خالدن فيها، همیشه همیشه بدای. او خالدن فيها دا چې نه هغه د کافر صفت دی چې دی په جهنم کې همیشه د پاره. زمونږ اهل سنت والجماعت چې نه هغه د خبره کوي ګناي کبیره چې نه هغه بدترین کار دی، دنه توبه او وصل بکار دی، د ګناه چې نه هغه پر خودل بکار دی، خو البته په ګناي کبیره سره سړی چې نه هغه کافر کیږي. علامه ضحاک رحمت الله علیه چې نه هغه ترجمه کوي ومن یشرک چا چې نه هغه شرک وکړو د الله او د الله د رسول سره شریک جوړ کو، نو دغه سړی بچ نه هغه جهنم ته داخلي. هغه دلته چې نه هغه معصیت په معنی چې نه هغه د شرک سره دی. دویمه معنی چې نه هغه غالبا علامه کلبی رحمت الله علیه چې نه هغه کړی دا، هغه فرمایي وی دلته د دې نه مراد د استحلال، یعنی څنګه چې د مخکې حکم تیر شلو چې د میراث دا حق دی، میراث چې نو دا به ورکوي دوی د پاره دغه حصې چې دی نو هغه متعین دي. او اوس یو سړی چې نو هغه وایي چې نه الیاذ بالله زه پکې دا نه منم، دا پکې چا راویستلی زه دا نه منم. اوس چې کله د انکار وکړو نو دې سړی چې نه هغه کفر وکړو، ځکه په نص سره چې کم شی ثابت شوی او دې دا سړی چې نه دغه نه انکار کوي چې زه دا نه منم، دی باندې سړی کفر ته رسي. نو چا چې نه هغه میراث نه ورکول دا حلال وګڼل او چې زه دا نه ورکوم دا حلال دي زه چې نه هغه اخلم، نو دا سړی کافر شو، دی به همیشه همیشه چې نه هغه جهنم کې وي. درېمه معنی چې دی نو هغه دا ده چې دلته دی نو هغه خالدن فیها دینه مقصد بعید مراد دی. یو سړی چې دی نو هغه د دې ټولو چې دا د الله رب العزت چې نو هغه سره مونږ په دې باندې راضي یو، الله چې کم تقسیم خودلې دا منو سوچ الله پاک مې دا ټول حق او سچ نه خود د خپل د شهوت د وجنه یا چې نو د دنیا د محبت د وجنه او یا د یو بل وجنه چې نو هغه د دې شی نه وای زی چې نو هغه نه ورکوم او پته ورته چې دا کار چې کوم نه دا ګناه کوم، د ګناه اعتراف چې دی نو هغه سره هم کوي، نو بیا په دغه صورت کې دا باعث کفر نه دی. نو خالدن فیها مقصد بیا دا چې مقصد بعید ډېر زمانه چې دی نو هغه به دغه ګناه په وجه په جهنم کې، کله چې الله پاک وختل د ایمان په برکت به بیا چې نه الله پاک جهنم دراو باسي. نو باران الله وایي چې دی نافرمانی وکړه نو دغه ماته یو معنی په معنی د شرک سره راځي. وله هغه د پاره به عذاب مهین سپکون کې، یعنی دې عذاب چې داغه بدن چې نه هغه سپک او رسوا مکی، لکه څنګه چې په کې تاسو ویلي هم دنیا کرته به اورېدلی چې جهنميان کله د جهنم نه راو باسل کېږي، نو دې ته په جهنم کې جهنميان هم پیغور ورکوي چې تاسو مسلمانان وې تاسو ولې رالی، او دغه شانتي جن دویم د دوی چې راوځي به دوی به بالکل تور چې نه هغه کویل شي، هر سړی به الکه دا جهنمی دی ښه دی دا جیل نه چروته واغه دادی. نو بیا به دوی الله پاک ته بیا به الله رب العزت ورته حکم وکي نهر حیات کې بولام به الی اخره دنو بیا دغه دبل رشي، نو ځکه الله وی وله عذاب مهین دې لپاره به عذاب سپکون کې. الله دې موږ دغه نه محفوظ او مانون کی. تلک حدود الله دا حدونه دي د الله، ومن يطع الله او څوک چې نو تابعداري وکي او کوم منی د الله ورسوله او دغه د رسول يدخله هغه داخل کړي جنات باغونو ته تجري چې بهيږي به من تحتها داغینه لاندې الانهار نهرونه ولي خالدین فيها هغه به همیشه پاغي کې، وذلك الفوز العظیم او دا د کامیابی لویه. ومن يعص الله ورسوله
او څوک چې نافرمانیو کې د الله او د هغه د رسول ويتعد حدوده او تیر شي د هغه د حدونو نه يدخله نارا هغه به داخل کړي هغه لره اور ته خالدا فيها همیشه به پاغې کې وله عذاب مهین او د هغه د پاره به عذاب سپکونکی تلك حدود الله دا حدونه دي د الله تعالی و من يطع الله ورسوله او څوک چې تابعداري وکړي د الله او د هغه د رسول يدخله جنات تجري داخل بکړي هغه لره باغونو ته چې بهیږي بلاندې د هغې نه الانهار نهرونه ولې خالدین فیها همیشه به په هغې کې وذلک الفوز العظیم او دا د کامیابي لویه ومن یعص الله ورسوله او څوک چې نافرماني وکړي د الله او د هغه د رسول ويتعد حدوده او تجاوز وکړي د هغه د حدونو نه يدخله نارا خالدا فيها داخل بکړي هغه له اور ته چې همیشه به په هغې کې وله عذاب مهین او د هغه د پاره به وي عذاب سپکونکی